Right.
اجر و ثواب به ورته میلاو شي او د 40 دن د مجاهد د نگرانۍ او د حفاظت او د څوکیدارۍ اجر او ثواب به ورته میلاو شي نو په دې اعتکاف باندې دا کوم سنت موقته اعتکاف دی هغه عزتمند خلکو د ملګرو لپاره پکار دی چې ټول د دې اهتمام وکړي د خپل مصروفیاتو نظام اخلاص کې کله چې سرکاري نوکریان وي پکار د ځاګې نه چھټي واخلي او هغه عزتمند د دې اهتمام وکړي که د چا عذر وي هغه اعتکاف د پاره چھټي نشي کولی د هغې دپاره بیا ښه طریقه دا ده ټیک تک مثال په ډول باندې دې 10 ورځې اعتکاف نشي کولی نو کوشش دې وکړي 15 ورځې اعتکاف دې وکړي 3 ورځې اعتکاف دې وکړي ځکه درېیم قسم د اعتکاف چې کوم دی نو دا نفل اعتکاف دی نفل اعتکاف دا 10 منټه هم کېدلی شي 10 ګنټې هم کېدلی شي 15 ورځې هم کېدلی شي او 10 ورځې هم کېدلی شي څومره تاته موقع وي د دومره مقدمیت د اعتکاف وکړه الله رب العزت تعالی اجر درکړي ثواب به درکړي نو که یو سړی د اخرنۍ پوره عشرې اهتمام د اعتکاف نشي کولی نو چې څومره د سره ګنجایش وي 3 ورځې 15 ورځې 6 ورځې چې څومره ګنجایش وي نو دومره اعتکاف دی د نفل نیت کې وکړي او هغوی عزتمند په دې کې عبادات په دې کې اذکار په دې کې طاعات په دې کې تلاوتونه په دې کې دعاګانې دا پکې چې کوم دی نو کوي الله رب العزت به ورته اجر ورکړي یو سړی داسې دی چې هغه سره نه د دغې سنت اعتکاف ټایم شته او نه ورسره د دغې نفل دپاره ټایم شته خوږو عزتمندو بیا هم دی د اعتکاف یو اجر او ثواب حاصلولی شي کوم معتکفین چې په جومات کې ناست دي دغې معتکفینو خدمت دې وکړي د دې افطارۍ دې وکړي د دې سحري دې وکړي په کور کې دا کمزوري دي د دې د بچو سره د تعاون وکړي د دې د بچو سره د امداد وکړي اشیاء خوردنوش دې ورته راوړېږي نقد پیسې دې ورته ورکړي یا د هغې نور څه ضروریات دي بیمارانې دي د هغې خدمت دې وکړي امید دی الله رب العزت به والله د دغې اعتکاف کوونکي برابر ثواب چې کوم نن دا به ورته نصیب شي وګو عزتمندو په څه ناڅه حصه کې رمضان المبارک په دې کې مونږ په اعتکاف کې په څه ناڅه حصه کې مونږ شریک جوړ شو څه ناڅه مونږ تاسو په دې کې چې کوم دی نو حصه واخلو وګو عزتمندو دغه رنګې بیا درېیم عظیم عبادت په دغه میاشت کې چې کوم دی نو هغه د لیلة القدر شپه ده وګو عزتمندو دا ډېره قیمتي شپه ده په دې کې عبادت کول خیر من الف شهر الله رب العزت فرمایي چې په دې کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه هم زیات اجر او د ثواب دا انسان ته ملاوي و زموږ خلک دې پسې ګرځي دا به کومه شپه باندې نن سبا دا ډېر اهتمام شروع شوی دی په 21 باندې په 23 باندې په 25 باندې په 27 باندې موږ پوره عبادت کوو د هغې پوره اهتمام کوو د هغې لپاره محفلونه مجلسونه موږ سجاو وګو عزتمندو داسې نه ده معلومه
بلکې موږ عزتمندو د دې متعلق پر راځي بعضې روایتو کې راځي چې دغه شپه په ټول کال کې یو شپه راځي، بعضې کې راځي چې نه دا د رمضان المبارک په میاشت کې دغه شپه راځي، او بعضې روایتو کې راځي چې دا د رمضان المبارک په میاشت کې اخرنۍ عشره کې چې کوم دی نو دا شپه راځي، د لیلة القدر شپه راځي. او په موږ عزتمندو بیا په هغې کې چې کوم دی نو بعضې روایتو کې راځي چې په تاک شپو کې دا راځي. خو مونږ او تاسو نه پکار دا دي چې مونږ تاسو کم سے کم که د ټول کال د شپې د عبادت پورې اهتمام نشو کولی نو ټول میاشت پکار ده چې مونږ د شپې د عبادت پورې اهتمام وکړو، په څه ناسې حصه کې مونږ تاسو عبادت وکړو. وګو عزتمندو دا د شپې تراویح کول دا د شپې په عبادتو کې راځي، په تراویح کې د تلاوت اورېدل دا د شپې په عبادتو کې په قیام اللیل کې دا راځي. نن سبا خلک داسې سهولت پسند شو چې ختم تراوت هم نو دیږي، او هغه 20 رکعاته چې کومې وړې تراویح نو په هغې کې هم چې کوم دی نو قسمه قسم گنجایشونه نن سبا خلک پیدا کوي، څوک وایي دا 8 دي او څوک وایي دا 10 دي، څوک وایي دا 12 دي. وګو عزتمندو مولانا سنجان صاحب فرمایل چې تراویح نوم دا د شلو دی، چې د شلو نه یو هم کم شي دا تراویح نه دی. ټیک ته نفل ورته ویلی شي، عبادت ورته ویلی کېږي، مونځ ورته ویلی کېږي، او تراویح ورته نه ویلی کېږي. تراویح دا نوم د شلو دی، که د دې نه یو کم وي هم تراویح نه دي، که د دې نه یو زیات وي نو بیا هم دا تراویح نه دي. وګو عزتمندو په هر صورت قسمه قسم شکلونو په طریقو باندې فتنې دا په امت باندې چې کوم دی نو راوړېږي، او امت د علماو سره د صحبت او د تعلق نه ساتلو په بنیاد باندې امت لګیا دی د دې فتنو نه ورځ په ورځ باندې دا شکار کېږي. وګو عزتمندو د فتنې په دور کې د فتنې د محفوظ کېدلو لپاره واحد لار دا ده چې موږ او تاسو د نیکانو د علماو د صلحاو مجلسونه خپل کړو، د نیکانو د علماو د صلحاو مجلسونه دا موږ تاسو اختیار کړو، نو موږ او تاسو دا بچي دا د دغې فتنې نه موږ بچ کېدلی شو. نو وګو عزتمندو په اخرنۍ عشره کې بیا 2123 ته وګورئ. وګو عزتمندو په اخرنۍ عشره کې د ابتدا ورځې نه والی تر انتها ورځې پورې د دې خبرې اهتمام پکار دی چې ورځې خو عزم روژه نیسو، خو د شپې به موږ ټوله شپه عبادت کوو، خو ټوله شپه عبادت نه وي نیمه شپه عبادت به کوو، که نیمه شپه عبادت نه وي نو د هغې درېیمه حصه عبادت به کوو، او که درېیمه حصه هم نه وي نو کم سے کم د شپې په څه ناسې حصه کې موږ تاسو په دې عبادت کې حصه واخلو. ماخوستن وروسته تراویح کې حصه واخلو، تلاوت وکړو، آرام وکړو، د آرام نه بعد پشماني ته هسې هم پاڅېږو، پکار د پشماني ته 4 رکعاته 8 رکعاته 8 رکعاته تهجد وکړو، نوافل وکړو. موږ او تاسو د لیلة القدر د دغې شپې موږ تاسو حصهدار وګرځو. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د رمضان المبارک د میاشتې چې کوم حقوق دي او کومې تقاضې دي موږ د هغې مطابق روژه ونیسو، او د هغې مطابق موږ د شپې عبادات په هغې کې موږ تاسو حصهدار جوړ شو. درود شریف ووایئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وصل علی المحسنین والمحسنات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، وسعينا سعيا مشكورا، وعملنا عملا مقبولا، ولا تترك فينا خائبا ولا محروما. ډېرو ملګرو بیماران دي، د دعا دپاره درخواست کړی، یا الله صحت کامله ورته نصیب کړي. څومره چې مردګان دي نن موږ سره په دې صفونو کې موجود نه دي، یا الله نارینه دي، زنانه دي، مشران دي، کشران دي، د ټولو مغفرت نصیب کړي. یا الله چېرته امت مسلمه آباد دی، ته د هغوی حامي او ناصر محافظ وګرځې. یا الله ملک خداداد پاکستان مستحکم کړي، قانون قرآن جوړ کړي، مشران علما صالحان نیکان خلق راولي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه